السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا یو نن سبا یو لویه ایشو په سوشل میډیا باندې چلیږي، چېرې خلک په ترجمو کې د لاوډ سپیکرو استعمال کوي. آیا دا جایز دی او که نه دی؟ هغسې په کار ده او که نه؟ او دا کوم خلک چې مخالفت کوي نو دوی ګناهګار دي، دوی د اسلام نه بهر دي، که څه مسله ده؟ اصل کې ډېر خلک چې کوم خلک هغه د دې په سپورټ کې دي او د هغې دا خبره هغوی تسلیموي چې په کار ده چې ترجمه دې په لاوډ سپیکر باندې وشي او په دې ټول محله کې او په دې ټول علاقه کې دا ترجمې یو اواز یو ماحول یو فضا دي. نو هغوی وایي چېرې دا کوم خلک چې مخالفت کوي نو دا ټیک کار نه کوي، وایي ځکه چې خلک په فنکشنو کې دغه شانتي په سبزی یا نور داسې څیزونه ډېر شي څیزونه دي چې په هغې کې خلک د لاوډ سپیکرو استعمال کوي. اوس پورې چې چا اعتراض ونه کړو، خو په ترجمې باندې خلک اعتراض کوي. نو دا اصل کې دا کمپیریزن زمونږ چې دی نو دا زمونږ کم فهمي ده. د هغې اصل وجه دا ده چې که چېرته اوس یو سړی په فنکشن کې هغه د لاوډ سپیکر استعمال کوي نو دې ته موږ جایز نه وایو، دا بالکل مطلق حرام کار کوي، ګانې بجانې کوي، وایي دا کار ټیک نه دی. پاتې شو سبزي دا په بازارونو کې اکثر خرڅېږي. نو که په بازار کې یو سړی په لاوډ سپیکر استعمالوي نو بازار الریډي هغه د شور او دغه شانتي د مصروف ځای وي، نو په هغې کې مختلف خلک مختلف کارونه کوي. نو هغې ته د چا دا سوچ نه وي. او بل چې کله سړی بازار ته ځي نو هغې ته الریډي دا پته وي چې په بازار کې داسې ماحول وي نو په هغې باندې دا اواز او دا څیزونه بد نه لګي. پاتې شو ترجمه په لاوډ سپیکر باندې کول، نو دا په لاوډ سپیکر باندې ترجمه کول دا به زه ووایم که نه چې دا ټیک کار نه دی. د هغې اصل وجه دا ده، زه درته وجه وایم. وجه دا ده چې که چېرته موږ او تاسو په خپل جوماتونو کې لاوډ سپیکر دومره تیز استعمال کړو چېرې په هغې کې په کور کې ماشومانو ته آرام نه وي، ماشومان ویده کېدلی نه شي، دغه شانتې زنانو ته مختلف مسایل وي، سړو ته مختلف بیماریانې مسایل وي. نو ترجمه دا خلک د دې دپاره کوي چې په دې باندې په معاشره کې امن راشي، خلک په دین باندې پوه شي، خلکو د دین سره محبت پیدا شي. نو تا چې کله دا کار وکړو نو په دې باندې تا د دین سره خلکو سره محبت پیدا کړو، که د دین نه دې خلک متنفره کړه. بل بعضې کورونه دومره نږدې د جومات ته او داسې یو کمیونټي والا په یو ځای کې اوسېږي، هغوی ته بیا په داسې ماحول کې ټایم تېرول ډېر ګران دي، ځکه د سهار نه واله ماسپښینه پورې مسلسل د لاوډ سپیکر دومره تیز اواز اورېدل دا د انسان په بس کې نه وي. یا د ماسپښین نه واخله د مازدیګره پورې، ها که د محلې والا د هغوی شوق وي، نو که د ټولو خلکو متفقه شوق وي نو بیا خو ټیک ده. ټول خلک په دې باندې اګري چې یاره مونږ ته داسې سهولت پکار دی چې په لاوډ سپیکر باندې ترجمه کېږي او مونږ په کورونو کې اورو، نو بیا خو ټیک ده، بیا پکې هېڅ ایشو نشته او نه څه مسله شته دی. خو که په محله کې بعضې خلک هغوی غواړي او بعضې نه غواړي، نو پکار دی چې مولانا صاحب په جومات کې داسې یو ټایم وټاکي چې په هغې باندې خلک چې کوم د چا شوق وي نو هغه دې راځي په جومات کې. که زنانو شوق وي، زنانو نه دي ځان له ځای جوړ کړي، یا د یو کور ورته خالي کړي او هغې ته دي لاوډ سپیکر معمولي چې کوم لوډ وغیره وي نو هغه دې ورته د هغې انتظام دې وکړي او خلک دلته راځي راجمع کېږي او هغې باندې ورته پکار دی چې هلته کې درس ورکوي. خو که چېرته اوس په محله کې بعضې خلک هغه اګري دي او بعضې نه دي، نو بیا پکار دا ده چې د دې څیز نه ځان وساتلی شي، خلک د ثواب په ځای به ګناهګار شي. او د هغې دلیل به زه تاسو دا ووایم چې ګوره کلمه ویل په زنکدن کې خپل مسلمان ورور ته دا یو ښه کار دی، خو شریعت موږ او تاسو ته د دې خبرې اجازت نه راکوي چې ته په چا باندې زور وکړې او هغه ته په هغې باندې مجبوره کړې چې دا کلمه ووایه، ځکه هغې د خولې نه به داسې څه الفاظ وځي چې د کلمې په ځای باندې به هغه ته د اسلام په ځای باندې به ته هغه کفر ته ورسوي. نو مولانا صاحب که داسې کار کوي نو شاید چې د هغې څوک مخالفت وکړي د اسلام په ځای به هغه کفر ته ورسوي. بل چې کله قرآن مجید بیانولی کېږي نو پکار ده چې هغې کې انسان خاموش پاتې شي،
او په هغې کې خبرې کول دنیاوي خبرې کول وغیره په دې څیز باندې سړی ګناهګارېږي. نو که اوس یو مخصوص ځای وي نو په هغې کې سړی قرآن مجید ته غوږ کېږدي او د چا یو خبر راشي یو مسله راشي نو هغه دغه محفل نه وځي بهر یو ځای کې حل کړي. نو چې تا اوس ټوله علاقه دا داسې په لپیټ کې راغستې ده چې انسان ته پکې د خبرې کولو ذهن هم نه میلاویږي او خبرې کوي انسان ګناهګارېږي. نو دا خو بیا اصل کې زموږ او ستاسو نقصان دی چې موږ او تاسو خلک چې دی د ثواب په ځای هغوی ګناهګاره وو. بله خبره دا ده چې په حدیث کې هم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. نو لسان هم دا دی چې یاره یوازې دا نه چې کنځل وکړې ته بلکې ته انسان مجبوره کې او انسان چې کوم سکون وي هغه ته ختم کې. بله خبره دا ده چې په قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایي لا اکراه فی الدین. که یو سړی هغه ترجمې ته نه کینی نو دا په دې باندې کافر کېږي نه. یا یو سړی چې دی نو هغه خپل په روټین باندې قرآن مجید وایي نو ټیک ده هر سړی په خپل انداز باندې یا ځان له سټډي کوي نو خپل انداز باندې انسان په دین باندې عمل کوي. نو دا یو څو خبرې دي شاید اختلاف رایه کېدلی شي د هر چا خپل خپل پوینټ اف وي نو شاید زه غلط یم تاسو خپل کمنټ وکړئ.